بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. استاسو ورور استاسو ملګری استاسو په وړاندې ملګرو دا ویډیو دا خلکو لپاره دا چې په معاشره کې په حجره کې په کلی کې د چا خبرې ته دوه تنه غوږ دي. دا ویډیو دا خلکو لپاره دا کم خلک چې په پښتون قوم باندې خفه کیږي. دا ویډیو دا غچا د پاره دا کم سړی چې وایي چې زما قوم زما خلک دی. نو دا لږ شان ویډیو را سره وګوره بیا په یو دوه خبرې کوو. بس کنه دوست تر از پول پیوسته بگم بس تکنه بس نجات بس بس نجات دا ماشومان تاسو وینئ دا د مولانا خانزیب واړه دي، د مولانا خانزیب بچي دي چې ماشومه لورې یتیمه پاتې شوه، ماشوم زوی یتیم پاتې شو او ماشومه لور خپل ورور له په سر باندې لاس ږدي چې نه رورې جاړمه. زه هغه خلکو ته وایم کم خلک چې زمونږ د خلکو دپاره خپله وینه تویي څه وشو څه کېږي؟ صرف د مذمت دپاره تاسو خپل ځان شهیدان کوئ. په مذمت ستا د وړو څوک تپوس هم نه کوي. صرف 3 ورځې به سوشل میډیا باندې یو شوري یو غوغا به یو غوبل به ته به هیر شي بل به راشي د هغه هم دا انجام دی، هغه به هم هیر شي. ولې کوئ؟ ولې خپل واړه یتیمانان کوئ؟ ولې خپل اولاد سره زیاتې کوئ؟ زما درخواست دی هغه خلکو ته چې د چا خبره دوه تنه اوري مه کوئ داسې. مونږ ختم یو، مونږ کې حیا نشته، مونږ کې غیرت نشته. چې څوک خوشحالیږي هغې ته هم پته ده چې دا ولې، او چې څوک خفه دي مذمت کوي هغې ته هم پته ده چې دا ولې. خو مونږ کې ستاسو د تپوس جس نشته. نو مهرباني وکړئ خپلو بچو ته وګورئ، خپلو وړو ته وګورئ، خپل کور ته وګورئ. د دې چغو سرونه پښتون ناخوا پښتون دی خوا د دې نه واوړئ، خپل بچي مه یتیمانان کوئ. ډېره مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.